باب د په بیان د دې قول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنی الاسلام علی 50 جوړ کړی شوی د اسلام په 5 خصلتونو باندې. امام بخاری رحمه الله کتاب الایمان شروع کو په بیان د دې قول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره چې بنی الاسلام علی 50 جوړ کړی شوی د اسلام په 5 خصلتونو باندې. په کتاب الایمان کې مباحث خو د ایمان ذکر کیږي. خو دلته یو سوال پیدا کیږي چې امام بخاری رحمه الله باب په دې قول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره شروع کړو چې بنی الاسلام علی 50، حالانکه خبره خود ایمان شروع ده، باس خود ایمان ده. د کتاب الایمان په ټولو مباحثو کې دا خبره په ذهن کې یاد وساتئ چې د امام بخاری په نیز اسلام، بر، تقوا، هدایت، ایمان دا ټول مترادف دي. اوس امام بخاری په دې قول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره چې بنی الاسلام علی 50 د باب ابتدا ولې وکړه؟ د دې دوه وجې دي. د دې دوه وجو نه مخکې د امام بخاری رحم الله مسلک په باره د ایمان کې د امام بخاری رحم الله مسلک دا دی چې ایمان مرکب دی د اجزاء ثلاثونه: تصدیق قلبی، اقرار باللسان او عمل بالجوارح، او اعمال اجزاء داخلیه د ایمان دي. دا خود امام بخاری رحم الله مسلک شو په باره د ایمان کې. چې ایمان مرکب دی د اجزاء ثلاثه، اول جز تصدیق قلبی دی، دویم اقرار باللسان دی، او دریم عمل بالجوارح دی. او اعمال اجزاء داخلیه د ایمان دی. ٹھیک شو؟ اوس امام بخاری رحم الله په دې قول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنی الاسلام علی 50 سره د باب ابتدا ولې وکړه؟ ما تاسو ته عرض کړو چې دوه وجې دي. اگر چې زه بار بار دا باس تاسو ته کوم خو ځین کې کېنوي، خام مخکې مم درته ویلي دي، اوس بیا درته وایم کاپیانو کې تاسو لیکلي دا ټول ارسه. اول وجه راوړل د دې قول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقصد د امام بخاری د نبی علیہ الصلوۃ د بنی الاسلام علی 50 نه ترکیب ثابتول دي. د امام بخاری مقصد د بنی الاسلام علی 50 نه ترکیب ثابتول دي چې د ایمان اجزاء ترکیبیه 5 دي. نو هر هغه شی چې هغه زو اجزا شي نو هغه مرکب دی، نو معلومه شو چې ایمان مرکب دی. او هر مرکب چې دی هغه زیادت و نقصان قبلی، نو الایمان یزید و ینقص.
امام بخاری رحم الله دلته رد په مرجیه کوي، ځکه چې د مرجیه دا نظریه و چې ایمان بسیط دی، مرکب نه دی. د اقرار باللسان او د عمل بالجوارح ضرورت نشته. او په ایمان کې هیڅ قسم کمواله او زیاتواله نه کیږي. او دل ترک چې دا په امام ابو حنیفه رحمه الله او په احناف نه دی، لکه ځینو خلکو چې لیکلي دي او ځینې نن خلک متعصب هغه په امام ابو حنیفه رحمه الله او په احناف باندې اعتراض کوي. خو ان شاء الله العزیز مخکې مباحثو کې به مونږه په دې باندې بس سره وضاحت کوو چې دلته رد په مرجعو دی او که به امام ابو حنیفه رحمه الله دی او مسلک د امام حنیفه رحمه الله به مونږه په هغې وضاحت کوو ان شاء الله. نو اوله وجه خدا و چې راوړل د دې قول د نبی علیه الصلاۃ والسلام مقصد د امام بخاری د بنی الاسلام علی 50 ترکیب ثابتولو. اوله وجه خدا و. دویمه وجه دا چې په دې 15 اجزای ترکیبیه کې یو جز شهادتین دی. تاسو حدیث عبارت ویلې دی بنی الاسلام علی 50 شهادت لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. نو دا 15 اجزای ترکیبیه دي. نو یو جو شهادتین دی او دغه شهادتین چې دی دا د قول سره تعلق لري او باقی 15 د فعل او عمل سره. نو ځکه امام بخاری رحم الله مخکې اویل وهو قول وفعل. وګورئ تاسو عبارت ته باب قول النبي صلی الله علیه وسلم بني الاسلام على 5 وهو قول وفعل. نو هو قول وفعل امام بخاری بنی الاسلام علی 50 په دې سره د باب ابتدا وکړه چې دا حدیث مخکې را روان دی او تاسو ویلې د عبارت کې او په دې باندې بس سره وضاحت هم مخکې شوی دی. په دې 15 اجزای ترکیبیه کې یو جز شهادتین دی چې دا د قول سره تعلق لري او باقی 15 د فعل او عمل سره. نو ځکه امام بخاری اول اویل بنی الاسلام علی 50 او مخکې ویل وهو قول وفعل. یعنی دغه حدیث چې دا عبارت د قول او فعل نه دی. ٹھیک شو. شهادتین بکی څه شو؟ شهادتین بکی قول شو او باقی د عمل سره تعلق ساتي چې هغه صلات ته، زکات ته، روزه ده او حج ده. او کله چې ایمان د قول او فعل نه عبارت شو نو قول او فعل زیادت او نقصان قبلې. یا هر هغه شی چې هغه ذو اجزا شي هغه مرکب دی او هر مرکب چې دی هغه زیادت او نقصان قبلې. نو د دې جملې نه وهو قول وفعل پس امام بخاری اویل یزيد وینقص، یعنی فل ایمان یزید بالطاعه وینقص بالمعصیه چې مخکې وضاحت شوی په دې باندې. اوس هم دغه وضاحت په بل عبارت باندې واورئ. د مرجئه بنیز ایمان عبارت د تصدیق قلبی نه دی، یعنی هغوی دا وایي چې ایمان بسیط دی، د اقرار باللسان او عمل بالجوارح ضرورت نشته، ایمان مرکب نه دی، په طاعت او معصیت سره په ایمان کې کمی او زیاتوالی نه راځي.
نو امام بخاری رحم الله په دې قول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چې بنی الاسلام والا 50 سره ثابت کړ چې ایمان اجزای ترکیبه 15 دي. هر هغه شی چې زو اجزا شي هغه مرکب دی، نو فل ایمان مرکبون، او هر مرکب چې دی هغه زیادت او نقصان قبلی، نو یزيد و ينقص، یعنی فل ایمان یزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. اوس که په دې 15 اجزاو باندې پورا عمل وي نو ایمان کامل دی، او کچیر یو جزم کم نو ایمان ناقص دی، نو الایمان یزيد و ينقص. اوس دلته سوچ کوئ، دلته دوه اشکال پیدا کیږي. د یو اشکال تعلق د حدیث سره دی، او د دویم اشکال تعلق د امام بخاری د دې قول چې ایمان عبارت دی د قول او فعل نه. نو اشکال په لفظ فعل کې دی. کوم اشکال چې د حدیث سره تعلق ساتي هغه دا دی چې بنی الاسلام والا 50 کې دا 50 مبنا علیه دی، او اسلام مبنا دی. نو مبنا خو غیر د مبنا علیه نه وي، نو معلومه شو چې اسلام غیر د 15 نه دی. خو علما د هغې جواب دا کوي چې دلته علا په معنا د من سره دی، یعنی بنی الاسلام من 50، اسلام جوړ کړی شوی دی د 15 نه. اشکال ختم شو. دویم اشکال، امام بخاری وایي چې ایمان عبارت د قول او فعل نه دی. بنی الاسلام والا 50 وهو قول و فعل، د قول او فعل نه دی، یعنی د اقرار باللسان او د عمل بالجوارح ذکر کړی دی، او اهم جز چې تصدیق قلبی دی دا غي ذکر یې ونه کړو. یعنی فعل په معنا د عمل شو، او چې فعل په معنا د عمل شي نو قول په معنا د اقرار باللسان شو، نو د عمل بالجوارح او د اقرار باللسان ذکر یې وکړو امام بخاری، او د تصدیق قلبی ذکر یې ونه کړو چې هغه اهم جز د ایمان دی. دا اشکال دی په دې کې. اگر چې په دې باندې مخکې بحث شوی دی، ځینې علما وایي چې دا فعل عام دی، یعنی فعل د قلب او فعل د جوارحو. فعل د قلب تصدیق دی او فعل د جوارح عمل بالجوارح دی. ځینې علما سوي چې دا فعل عام دی، یعنی فعل د قلب چې دی دا تصدیق دی. فعل عام دی، فعل د قلب او فعل د جوارحو. فعل د قلب چې دی دا تصدیق دی، او فعل د جوارح چې دی دا عمل بالجوارح دی. اوس دلته یو بل سوالم پیدا کیږي چې دا فعل اطلاق خو په اختیاري او غیر اختیاري دواړو باندې کیږي. دا فعل اطلاق په اختیاري او په غیر اختیاري دواړو باندې کیږي، او دا عمل اطلاق چې دی دا صرف په فعل اختیاري باندې کیږي. او بل دا چې په عمل کې معنا د دوام او همیشوالي پرته ده، او په فعل کې معنا د همیشوالي او د دوام نشته. جواب دا دی چې په کلام کې اکثر فعل او عمل د یو بل په ځای استعمالیږي. جواب یې څه دی چې په کلام کې اکثر چې دی فعل او عمل د یو بل په ځای استعمالیږي، نو دلته هم فعل ذکر کړو. اوس مخکې جمله ده وهو قول و فعل. هغه علما چې فعل نه مراد تصدیق قلبی او عمل بالجوارح علی، ما تاسو ته ویلي وو کنه چې ځینې علما وایي چې دا فعل عام دی، یعنی فعل د قلب او فعل د جوارحو. فعل د قلب تصدیق دی او فعل د جوارح عمل بالجوارح دی. نو دغه علما
چې فعل نه مراد تصدیق قلبی او عمل بالجوارح اخلي او د قول نه مراد اقرار باللسان اخلي. ٹھیک شو. نو دلته امام بخاری رحم الله په مرجئو باندې رد وکړو. دغه علما سوي چې امام بخاری رحم الله مقصد دلته په مرجئو باندې رد دی. ولی چې مرجئو په نسبت باندې ایمان فقط د تصدیق قلبی نوم دی. ټیک شو چې هغه وایي چې ایمان بسیط دی او مرکب نه دی. امام بخاری رحم الله دلته رد وکړو په مرجئو باندې چې ایمان فقط تصدیق قلبی نوم نه دی بلکې د عمل بالجوارح او اقرار باللسان هم دی. او یو مرجئه نه بلکې دو فرقې نوري چې جهمیه او کرامیو دا غوی نظریاتو هم تردیدو شو. کرامیه، جهمیه، خوارج او معتزله په دې باندې ما وضاحت کړی او تاسو دا غي ټول اصول می درته ویلي عقاید او نظریات تاسو لیکلي هم دي. جهمیه پنځ ایمان د معرفت قلبی نوم دی. د تصدیق قلبی اقرار باللسان عمل بالجوارح ضرورت نشتا. کرامیه بنیست اقرار باللسان نوم د ایمان دی. ٹھیک شو. هغه خو جهمیه شو او د کرامیه بنیست باندې اقرار باللسان د تصدیق قلبی او عمل بالجوارح ضرورت نشتا. جهمیه سوی چې د معرفت قلبی نوم دی. د تصدیق قلبی او اقرار باللسان عمل بالجوارح ضرورت نشتا. یو شی تا په زړه سره وپېژند کاغه په حالت استراری کې ولې نه بس دغه معرفت قلبی چې دا نوم د ایمان دی. او تصدیق قلبی اقرار باللسان او د عمل بالجوارح ضرورت نشتا. او کرامیه بنیز د اقرار باللسان نوم دی. کرامیه بوي چې اقرار باللسان وشو بس دا ایمان دی. د تصدیق قلبی او عمل بالجوارح ضرورت نشتا. نو امام بخاری رحم الله په دې قول سره چې وو قول و فعل مرجئو سره سره په جهمیه او کرامیه باندې هم رد شو. او هغه علما چې فعل نه مراد فقط عمل اخلي یعنی قول و عمل. امام بخاری وایي کنه چې وو قول و فعل. کم علما چې دی فعل نه مراد عمل علی یعنی قول و عمل. بلکې د دې ټولو خبرونو مخکې د انور شاه کشمیر رحم الله د قول او عمل څلور معناګانې بیان کړې دي. انور شاه کشمیر رحم الله د قول او عمل څلور معناګانې بیان کړې دي. یو معنا دا چې ایمان د قول د عمل نه مرکب دی. یو معنا دا چې ایمان د قول او عمل نه مرکب دی. قول ځان ته یو جز دی او عمل ځان ته یو جز دی. نو دا جزئین شو. هر هغه شی چې هغه زو اجزا دی نو هغه مرکب دی. نو فالایمان مرکبون. یو معنی صدا څلور معناګانې انور شاه کشمیر رحم الله بیان کړی دي. یو معنی خدا شو چې مشهوره معنی ده چې ایمان د قول او عمل نه مرکب دی. قول ځان ته یو جز دی او عمل ځان ته یو جز دی. نو دا جزئین شو. دو جزء شو. اور هغه شی چې زو اجزا دی هغه مرکب دی. نو فالایمان مرکبون. او هر مرکب چې دی هغه زیادت او نقصان قبلی. نو فالایمان یزيد و ينقص. ٹھیک شو. دویمه معنی چې اصل ایمان خو فقط تصدیق دی. قول و عمل یعنی اقرار باللسان او عمل بالجوارح سره ایمان مضبوطیږي. دویمه معنا څه ده چې اصل ایمان خو فقط تصدیق دی. قول و عمل یعنی اقرار باللسان او عمل بالجوارح سره ایمان مضبوطیږي. ایمان ته تقویت رسیږي.
درېمه معنا څنګه چې ایمان اطلاق په تصدیق قلبي باندې کیږي دغسې د ایمان اطلاق په قول او عمل باندې هم کیږي او څلورمه معنا انور شاه کشمیر رحم الله بیان کړی دا چې دا قول او عمل چې دی دا ایمان د مقتضیاتو نه دی د ایمان د مقتضیاتو نه دی ٹھیک شو مخکې مې انشاءالله باغې باندې وضاحت کو به د ټولو باندې اگر چې مخکې موږ په دې باندې بحث کړی دی اوس مخکې جمله ده ویزید وینقص امام بخاری رحم الله رد په مرجیه کوي چې الایمان یزید بالطاعه وینقص بالمعصیه ما تاسو عرض کړی و کنه چې مرجیه په ایمان کې د هیڅ قسم کموالی او زیاتوالی قائل نه نو امام بخاری دلته رد په مرجیه باندې کوي چې الایمان یزید بالطاعه وینقص بالمعصیه د مرجیه نظریه څه شو مرجیه چې ایمان بسیط دی ایمان مرکب نه دی ایمان د تصدیق قلبی نوم دی د اقرار باللسان او د عمل بالجوارح ضرورت نشته په ګناه او ثواب سره نه ایمان کې زیاتوالی راځي او نه کموالی راځي نو امام بخاری رحم الله دلته رد په مرجیه باندې کوي چې الایمان یزید بالطاعه ایمان زیاتیږي په طاعت سره وینقص بالمعصیه او ایمان کمیږي په معصیت سره ولې چې مرجیه په ایمان کې د هیڅ قسم کموالی او زیاتوالی قائل نو او د مرجیو سره سره دوه نورې فرقې اگر چې دا امام بخاری په دور کې د عمل اهمیت د ختمولو کوشش وو او امام بخاری په خپل دور کې د دغه فتنې مقابله وکړه او د امام بخاری په دور کې په مرجیه باندې رد کېږي خو د مرجیو سره سره دوه نورې فرقې معتزله او خوارج په هغوی باندې خود به خود تردید وشو د هغوی د نظریاتو معتزله په نسبت باندې مرتکب د ګناه کبیره مسلمان نشي پاتې کېدلی او کافر کېږي هم نه بلکې منزلتون بین منزلتین وي منزلتون بین منزلتین وي پنځه اصول د معتزله په تیر شوي درس کې ما تاسو ته په تفصیل سره بیان کړیو یو توحید چې د معتزله په نسبت باندې د هغوی خپل تعریف دی یو عدل د عدل د هغوی خپل تعریف کړی دی نفاذ وعید امر بالمعروف و نهی عن المنکر او یو منزلتون بین منزلتینو معتزله په نسبت باندې مرتکب د ګناه کبیره مسلمان نشي پاتې کېدی خو کافر کېږي هم نه بلکې د کفر او د اسلام په منځ کې د ایمان په منځ کې یو بله درجه د باغې کې معلقي هغوی ته هغوی وایي منزلتون بین منزلتین او خوارجو په نسبت باندې چې ایمان عبارت د تصدیق قلبي اقرار باللسان او عمل بالجوارح نه دی او اعمال اجزاء داخلي د ایمان دي لہذا مرتکب د ګناه کبیره نه ایمان خارج کیږي مطلب د کافر نو امام بخاری رحم الله الایمان یزید وینقص یعنی الایمان یزید بالطاعه ایمان زیاتیږي په طاعت سره وینقص بالمعصیه او کمیږي په معصیت سره په دوی باندې هم رد وشو چې ګناه سبب د نقص د ایمان کېدلی شي څنګه چې نیکۍ سبب د زیاتوالي د ایمان دی په ګناه کبیره سره یا عمل نه کوونکي سره یو سړی عمل نه کوي عمل بالجوارح نه کوي نو کافر کیږي نه او نه د کفر او د ایمان په منځ کې لکه د معتزله چې کوم اصول منزلتون بین منزلتین نو امام بخاری رحم الله رد په مرجیه باندې کوي خو رد علی المرجیه سره سره رد په د دوو فرق باطلو باندې هم کېږي معتزله او خوارجو باندې اوس ځینو دلته دا خبره لیکلې او د نن عصر ځینې متعصب علما دې ته ډېره هوا ورکوي چې دلته امام بخاري په امام حنیفه رحم الله باندې رد کوي ولې چې امام حنیفه رحم الله وایي چې ایمان بسیط دی مرکب نه دی خدا خبره غلطه ده امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې ایمان د تصدیق قلبی نوم دی او اقرار باللسان شرط دی رکن نه دی
په وخت اقرار کې ساقط کیږي وقلب مطمئن بالایمان ولكن من شرع بالكفر. ٹھیک شو او اعمال چې دي دا اجزاء خارجیت ذهنیه د ایمان دي. په بل عبارت باندې امام بخاری رحم الله په نسبت ایمان د نفس تصدیق امام بخاری رحم الله په نسبت باندې په نفس ایمان کی کمواله او زیاتواله کیږي. بہرحال دا خبره سیټ د بریدو اول د امام حنیفه رحم الله په دې تعریف باندې باس کو. امام حنیفه رحم الله فرمایي چې ایمان د تصدیق قلبی نوم دی. ایمان بسیط دی، مرکب نه دی. امام حنیفه هم دغه خبره کوي، امام ابو حنیفه هم دغه خبره کوي. او اقرار باللسان شرط دی، رکن نه دی. په وخت د اقرار کې ساقط کیږي او اعمال چې دي دا اجزاء خارجیه ته ذهنیه د ایمان دي. نو معلومه شو چې ایمان د نفس تصدیق نوم دی. خو هغه امور چې پاغي سره د ایمان تکمیل کیږي احناف خود دې قائل دي او مرجئه خود هیڅ قسم زیاتوالی او نقصان قائل نه دي. مرجئه خو وایي چې په هیڅ قسم ګناه سره او په هیڅ قسم نیکۍ سره نه په ایمان کې زیاتوالی راځي او نه کموالی راځي. او امام حنیفه رحم الله احناف هغه امور چې پاغي سره د ایمان تکمیل کیږي احناف خود دې قائل دي. نو د امام صاحب قول د الایمان یزيد لا یزيد ولا ينقص نفس تصدیق دی. امام صاحب قول چې دی الایمان لا یزيد چې ایمان نه زیاتیږي او نه کمیږي، مطلب دا دی چې نفس تصدیق کې نه کمواله راځي او نه زیاتواله راځي. ٹھیک شو هغه امور چې هغه مومن به دي باغی سره تکمیل د ایمان کیږي احناف خداغي قائل دي. خو امام حنیفه رحم الله چې دا خبره کوي چې الایمان لا یزيد ولا ينقص، ایمان نه زیاتیږي او نه کمیږي. دینه مراد د امام حنیفه رحم الله نفس تصدیق دی چې په نفس تصدیق کې نه کمواله راځي او نه زیاتواله راځي. نفس ایمان کې نه کمواله راځي او نه زیاتواله راځي. او د امام بخاری رحم الله په نسبت په نفس ایمان کې کمواله او زیاتواله راځي. نو دلته د امام بخاری او د احناف فن نزاع چې دا د نزاع لفظي ده، نزاع حقيقي نه ده. ګوره احناف وايي چې کوم ایمان عبارت د تصدیق نه ده نو دا کمیږي هم نه او زیاتیږي هم نه. احناف سوي چې کوم ایمان عبارت د تصدیق نه ده دا کمیږي هم نه او نه زیاتیږي، او چې کوم عبارت د مومن به نه ده اغه امور چې پاغي سره تکمیل د ایمان کیږي ترک د دغه امورو سبب نقص د ایمان جوړیږي او پادا کولو سره تکمیل د ایمان کیږي لکه منځ روزه فرایض. اوس امام بخاری رحم الله زیادت د ایمان لپاره اته آیاتونه بطور دلایل وړاندې کوي. په دې ټولو آیاتونو کې د ایمان زیاتواله بیان شوی او چې کم شي زیادت قبلې هغه نقصان هم قبلې. نو لہذا امام بخاری رحم الله د دې اتو آیاتونو نه دا ثابتوي چې ایمان مرکب دی او هغه شی چې مرکب دی هغه زیادت او نقصان قبلې. نو فالایمان یزيد و ينقص. اول ایمان الایمان مرکب بیا فالایمان یزيد و ينقص. امام بخاری رحم الله دا آیاتونه بطور دلائل وړاندې کوي. اول آیت امام بخاری راوړي قال الله تعالی ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم چې نور زیات شي دوی په ایمان کې د خپل ایمان سره، چې نور زیات شي دوی په ایمان کې د خپل ایمان سره. دا جمله د سورۃ الفتح د یو آیت حصہ ده، د شپږویشتمې سپارې سورۃ الفتح د یو آیت حصہ ده او د دې پس منظر
او واقع دا سیوه چې د صلح حدیبیه په موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ د صلح خبرې لپاره د مکی سردارانو ته اولیږه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خبر ورسېده چې حضرت عثمان شهید کړی شوی دی. حضرت عثمان شهید کړی شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابو نه بیت واخسته چې د حضرت عثمان زنه بدل به اخلي او دی بیت ته بیت رضوان وای. نو په دې موقع باندې صحابه د لوی جرأت جوش ایمانی مظاهره وکړه. بیا چې کله سوله وشنو صحابو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم ته سره خم تسلیمو په حالت د بیت او جنگ دواړو کې. یعنی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اخستو صحابونا چې د حضرت عثمان بدل بالی نو صحابه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم د سره خم تسلیمو. او چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوره کول نو په سوله باندې راضي کېدل دې ته هم تسلیمو. نو قرآن حکیم دې ته زیادت د ایمان ویل. امام بخاری د آیت نه صراحتاً دا ثابتوي چې ایمان کې کمې او زیاتې راځي او استدلالاً چې هر هغه شی چې زیادت قبلې نو هغه نقص هم قبلې. نفل ایمان یزید و ینقص. امام بخاری استدلال کوي. مقصد دا چې امام بخاری د دین نفس ایمان اخلي مراد چې په نفس ایمان کې کمواله او زیاتواله راځي او احناف د دین مقصد نور د ایمان اخلي. نفس ایمان خو د صحابه خو صحابه چې د طاعت جو جذبه ایمانی کو مظاهره وکړه نو دغه طاعت او جوش نور ایمانو نفس ایمان خود صحابه وو. او امام بخاری رحمه الله دین مراد نفس ایمان مراد علی او احناف چې دین مراد نور د ایمان اخلي بصیرت د ایمان علی استقامت د ایمان علی. دویم آیت امام بخاری رحمه الله بطور دلیل راوړي وزیدناهم هدا او مونږ نور زیات ورکړو دوی ته هدایت د آیت لفظی مطلب دا دی لفظی ترجمه دا د سورۃ الکهف د یو آیت جز دی. امام بخاری رحمه الله پنیز هدایت او ایمان مترادف دي نو زیاتواله د هدایت زیاتواله د ایمان دی. اصحاب کهف واقع تاسو ته تیر شوی وي. تاسو په تیرو کلونو کې په درسونو کې بار بار په تفاسیرو کې دا خبره وویلي د اصحاب کهف چې کوم واقع وا یو ظالم بادشاہ سنو ځوانانو او دوی به یو غار ته لاړل. د خپل ایمان بچ کولو لپاره امام بخاری د دې آیت نه نفس ایمان مراد علی او احناف ورنه فهم او استقامت مراد اخلي چې الله غوی ته نور فهم او بصیرت ورکړو او یې د ظالم بادشاہ په دور کې په خپل دین باندې استقامت ورکړو. او امام بخاری دین نفس ایمان مراد علی. امام ابو حنیفه رحمه الله او احناف چې دین مراد استقامت یا فهم اخلي او یا ورنه فهم او بصیرت او یا د ظالم بادشاہ په دور کې په خپل دین باندې چې کم استقامت الله جل جلاله ورکړو احناف ورنه دغه استقامت مراد علی. دغه امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی دین استقامت مراد علی او احناف او امام بخاری چې د دین نفس ایمان مراد علی.
مخکې امام بخاری د خپل دلیل لپاره د خپل مسلک د الدن استدلال کوي د بل آیت نو والذین اهتدوا زادهم وآتاهم تقواهم بلکې راضی آخر آیاتونو پورې بده باندې موږ باس کړی دی. اوس الحب فی الله والبغض فی الله من الایمان. دلته یو نقطه په ذهن کې کېنه وای د امام بخاری دا طریقه ده چې کوم حدیث سند د هغه شرایطو باندې پوره نه خو مضمون صحیح نو بطور تایید راوړي یا په ترجمه کې هغه طرف ته اشاره کوي لکه دا حدیث ته امام بخاری په شرایطو باندې پوره نو ځکه سند ذکر نه کړو ډاری کې راوړو چې الحب فی الله والبغض فی الله. او دا حدیث په ابو داود کې ان شاء الله تاسو ته مخته به راځي د ابو امامه نه روایت شوی دی. د امام بخاری انداز استدلال دا دی چې حدیث کې د الله لپاره محبت او عداوت ته ایمان جز ویلې شوی دی. یعنی د الله لپاره محبت جز د ایمان ګرځیدلې دی جز د ایمان ورته ویلې شوی دی او الله لپاره عداوت ته جز د ایمان ویلې شوی دی. او په محبت او دشمنی کې د شدت او نرمۍ په اعتبار سره درجات وي. لږ محبت، ډیر محبت، زیات محبت، دشمنی لگا، زیاته، سمرا داغه خپل درجات دي د شدت او نرمۍ په اعتبار سره. نو لہذا ایمان کې هم د کمی او بیشی په لحاظ سره درجات او مراتب شته. یو خدا بل خبر دا چې کله محبت د الله لپاره دي ته جز د ایمان ویلې شو او عداوت د الله لپاره دي ته جز د ایمان ویلې شو. نو معلومه شو چې ایمان زو اجزا دی او چې کله ایمان زو اجزا شو نو ایمان مرکب شو او هر هغه شی چې مرکب وي هغه زیادت او نقصان قبلی نو فل ایمان یزید و ینقص. او امام بخاری دلته چې نفس ایمان مراد اخلي او احناف د دین مراد کمال د ایمان اخلي. لکه یو بل حدیث ته من احب لله وابغض لله ومنع لله واعطى لله فقد استكمل الايمان. دا حدیث پتا سوریدلې چا چې د الله لپاره محبت وکړو، چا چې د الله لپاره چا سره بغض وکړو، چا چې د الله جل جلاله د رضا لپاره چا تصور کړل، د الله لپاره څوک منې کړل د یو کار نه فقد استكمل الايمان پس د خپل ایمان مکمل ک. نو احناف د دین مراد کمال د ایمان اخلي. امام بخاری دلته نفس ایمان مراد علی. مخکې جمله د وکتب عمر بن عبد العزيز الى عدي ابن عدي. امام بخاری رحم الله د دین پس آثار ذکر کوي لپاره د خپل مسلک مضبوطولو، د خپل دعوی د اثبات لپاره داوه خو اثبات یو شو، اوس د خپل دعوی د توثیق لپاره د خپل مسلک مضبوطولو لپاره اولینه اثر د عمر بن عبد العزيز راوړو. عمر بن عبد العزيز په مقدمه د بخاری کی تدوین حدیث په باس کې تاسو د دې باس شوی دی. عمر بن عبد العزيز په 1 هجری کې پیدا شوی دی، 99 هجری کې وفات شوی دی. 99 هجری کې بخنه غواړم په 99 هجری کې د خلیفہ جوړ شوی دی او په 101 کې وفات شوی دی د سلیمان بن عبد الملک نه پس. بهرحال تدوین حدیث کې پدې باندې مونږه باس کړو چې تدوین حدیث اول د چا په دور کې شوی. ما تاسو ته مثال درکړو هغه اشعار مې د الفیۃ الحدیث نه تاسو ته وړاندې کړو د امام سیوطي او تاسو لیکلي دي. نو دا یو خطو چې عمر بن عبد العزيز رحم الله عدي ابن عدي ته لیکلو او دا عدي ابن عدي چې هو دا جلیل القدر تابعی دی.
په جزیر ابن عمر کې د عمر بن عبدالعزیز له طرفه گورنرو او دا جزیر ابن عمر چې دی ابن عمر دا بل یو ابن عمر دی عبد الله ابن عمر دی نه مراد نه دی او دا جزیر ابن عمر په عراق کې یو خار دی چې موصل نوم دی دی خار ته نږدې یو جزیره او په دې کې دا د عمر بن عبدالعزیز له طرفه گورنرو دی په خپله تابعی دی د تره او پلار صحابه دي دواړه صحابیان دي او دی په 100 هجری کې وفات شوی دی نو عمر بن عبدالعزیز لیکي عدی ابن عدی تا ان للایمان فرائض بشک د ایمان لپاره فرائض دي شرائع دي و شرائع و حدودا و سننا حدود دي او سنن دي فرائض نه مراد منځ روزه زکات حج اعمال مفروضه هغه اعمال چې فرض کړی شوي دي فرض دي هغه مراد دي او شرائع نه مراد عقاید یعنی توحید رسالت د مرګ نه پس ژوند د قیامت احوال حساب و کتاب دا مراد دي او حدود نه مراد محرمات دي منهیات دي منکرات دي حدود الله محرمات منهیات منکرات ما تاسو ته حدیث وړاندې کړی و کنه الحلال بین والحرام بین وبین مشتبهات او سنن مراد مندوبات دي اوس د امام بخاری انداز استدلال ته ګوره امام بخاری د دغه اثر نه ثابت دی چې ایمان مرکب دی او په دې اثر کې د ایمان یو جز فرایض دي ولې چې عمر بن عبدالعزیز لیکلی دی ان للایمان بشک د ایمان لپاره یو جز ایمان لپاره فرایض دي یعنی یو جز فرایض دي یو جز شرایع دي بل حدود دي بل سنن دي نو دا اجزاء ترکیبه شول هغه شی چې هغه زو اجزا دي هغه مرکب دي نو فل ایمان مرکبون نو امام بخاری خپل دعوه ثابت کړه او هر مرکب زیادت او نقصان قبلې نو دویمه دعوه هم ثابت کړه چې فل ایمان یزيد و ينقص مخکې عمر بن عبدالعزیز رحمه الله دا جمله آسانه ده چې چا دا مکمل کړل بشک هغه ایمان مکمل کړو چا چې دا مکمل نه کاغه ایمان مکمل نه کړو فإن أعش فسأبينها لكم کچېرې زه ژوندی پاتې شم زبه بیان کم تاسو لپاره بیان به کم تاسو ته دا حتی تعملوا بها تر دې چې تاسو په دې عمل وکړئ وإن أمت کچېرې زه مړ شم فما أنا على صحبتكم بحريص نه یم زه حریص په ملګرتیا ستاسو فما أنا على صحبتكم بحريص نه یم زه حریص په ملګرتیا ستاسو دا جمله په نفرت باندې دلالت نه کوي چې زه ستاسو نه متنفر یم بلکې دا په یو لوی تقوا د تقوا د یو درجې د یو مرتبه باندې دلالت کوي او ان شاء الله مخکې د تقوا په ذیل کې د عبد الله ابن عمر یو قول راځي او بیا به تاسو ان شاء الله پاږي کې وضاحت کوم وقال ابراهیم عرض کړو د الله نه په بار د کیفیت د مړی ژوندۍ کولو کې ابراهیم علیه السلام الله تعالی عرض کړو کیف اری تحیی الموتى ای الله ما ته اوخه کیفیت ته څنګه مړی ژوندۍ کې ولكن ليطمئن قلبي چې مطمئن شي زړه زما چې زما یقین زیات شي اوس دا سوال لپاره د تردد او شک نو دلته یو سوال پیدا کیږي کنه چې ابراهیم علیه السلام دا سوال کړو دینه خو دا معلومیږي چې ابراهیم علیه السلام ته بدی کې تردد او شک
دا ابو هريره نے روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل نحنو احق بشک من ابراهیم مونږ ډیر حقدار یو بشک کې د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام نه. مقصد دا چې ابراهیم په ایمان کې شک نه وکړي. ٹھیک شو. مقصد دا چې مونږ په ایمان کې شک نه کړي. نو ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام چې دی او خو بدر جولا په ایمان کې شک نه وکړي. نو امام بخاری دلته ثابت دی چې ابراهیم علیه السلام ته علم الیقین د نفس احیا د ژوند کولو د مړي خو عین الیقین غختله. علم الیقین چې ونو عین الیقین خو زیادت دی او دغه زیادت د ایمان دی. دا د امام بخاری انداز استدلال دی. او مونږ وایو چې علم الیقین خو ورته وو یعنی نفس احیا خدا عین الیقین لپاره د کیفیتو یعنی مړی ژوند کېدو باندې ورته مکمل یقینو خو دغه مضبوط یقین یو شوق پیدا کړو پسینه د ابراهیم علیه السلام کې چې مشاهده وکړي کیفیت د احیاء اموات. د مړی ژوند کېدو باندې ورته مکمل یقینو خو دغه مکمل یقین دغه مکمل او مضبوط ایمان یو شوق پیدا کړو پسینه د ابراهیم علیه السلام کې چې مشاهدو کی کیفیت د احیاء اموات. نو دینه په نفس ایمان کې زیادت مراد نه ده. او امام بخاری دینه نفس ایمان کې زیادت مراد علی. او دلته یو سوال پیدا کیږي چې امام بخاری اثر مخکې راوړو د عمر بن عبدالعزیز او آیت د قرآن وروسته راوړو. پکار دی چې تقدیم د کتاب الله وشي په آثارو باندې او دا خبره حق ده. حقم د کتاب الله دی چې مخکې راوړلی شي. دغسې وروسته بیا د ابن مسعود قول راوړو او اثر د ابن مسعود نه پس آیت د قرآن راوړو. د دې علما جواب داسې کوي چې آثار دلایل واضحه دي په زیادت د ایمان باندې او آیاتونه د کتاب الله چې د دلایل استنباطي دي نو دلایل واضحه چې دي دا مقدم دي په دلایل استنباطي باندې. مطلب دا دی چې اول آثار چې دي بدی کې واضح دا دلالت کوي د ایمان په زیاتوالي باندې او آیاتونه د قرآن چې دي نه استنباط شوی دی. استدلال کې امام بخاری رحم الله صراحتاً دا زیادت باندې د ایمان په زیادت باندې دلته دلالت نه کوي. صراحتاً استدلال او استنباط ورنه شوی دی. لہذا هغه دلایل چې هغه واضحي نو هغه به مقدمي په دلایل استنباطي باندې. نو دی وجه امام بخاری اول آثار راوړل د هغې نه پسې د قرآن آیاتونه راوړل. وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعتا کینا مونږ سره چې ایمان راوړو یو غړی. ایمان خو مخکې راوړو نفس ایمان خو موجودو. نو مطلب دا دی چې تازه کړو ایمان لره په ذکر د الله او د ایمان په خبرو سره. دا قول چې دی امام احمد رحم الله او ابن ابي شيبه په سند صحیح سره موصولا نقل کړی دی. امام بخاری دی قول د دې قول نه استدلال کوي چې گفتگو د ایمان مختصره هم کې دي شي او طویله هم. دا کرنګ په ایمان کې هم کمه او زیاته راځي. یعنی په اعتبار د گفتگو که گفتگو طویلی نو غمره به اعتبار د درجې د ایمان کې زیاته راځي زیاتواله راځي او که مختصری نو غمره به زیاتواله راځي. نو امام بخاری په ایمان کې زیاتواله او کمواله د خبرې نه ثابتې. امام بخاری د دین نفس ایمان مراد اخلي او موږ دین نور د ایمان
تازگی د ایمان او بشاشت ورنه مراد اخلو چې نفس ایمان خو راوړیو معاذ رضی الله عنه خو دینه مراد چې نور د ایمان دی تازگی د ایمان دا او بشاشت مراد اخلو لکه مثال په تور باندې تکلا یو عالم تا ته خبره کوي یو حدیث تواوري نو تو یاره د خبرې سره خو می ایمان تازه شو نو ایمان خو تا په مخ کې وو په دې خبره باندې خداغه په بار بار ذکر سره اوریدلو سره نور د ایمان زیات شو تازگی د ایمان زیات شو بشاشت پیدا شو په قلب کې وقال ابن مسعود اليقين والإيمان كله ابن مسعود د یقین وضاحت په ایمان سره کوي د یقین وضاحت په ایمان سره کوي یا د یقین تفسیر په ایمان سره کوي امام بخاری د یقین نه مراد ایمان اخلي او یقین خو درجات لري او هر هغه شی چې هغه مراتب او درجات لري هغه مرکب دی نو یقین ایمان دی او یقین درجات لري اور هغه شی چې هغه درجات لري هغه مرکب دی نو ایمان مرکب دی درجات د یقین علم الیقین دی عین الیقین دی حق الیقین دی دویم انداز استدلال د امام بخاری رحم الله د لفظ کلهونه دی په لفظ کل او په لفظ اجمعو سره تاکید د هر غشي کېدلی شي چې هغه ذو اجزای دلته ایمان تاکید شوی په کله سره او تاکید د هر غشي کېږي په کله سره چې هغه ذو اجزاوي نو معلومه شو چې ایمان ذو اجزا دی هر غشي چې ذو اجزاوي هغه مرکب دی نو فل ایمان مرکب په لفظ کل او په لفظ اجمعو سره تاکید دا هغه شي کېدی شي هغه ذو اجزای نو دلته په لفظ کل او سره تاکید شوی دی د ایمان تاکید دلته په لفظ کل او سره شوی دی نو معلومه شو چې ایمان ذو اجزا دی اور هغه شی چې ذو اجزا دی هغه مرکب دی نو فل ایمان مرکب اور هغه شی چې مرکب دی هغه زیادت او نقصان قبلی نو الایمان یزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه دیتا وی فقه البخاری فی تراجمه امام بخاری رحم الله فقاحت داغه په تراجمو کې دا د امام بخاری انداز استدلال له مقام علمیت دی فقاحت د امام بخاری دی دریم انداز استدلال حافظ ابن حجر رحم الله بیان کړی دی د امام بخاری رحم الله اصل کې د اثر طبرانی په سند صحیح سره مکمل نقل کړی دی او هغه دا دی چې الصبر نصف الايمان اليقين والايمان كله الصبر نصف الايمان حافظ ابن حجر فرمایي چې امام بخاری دلته استدلال د الصبر نصف الايمان نه کړی دی او لفظ نصف په دې دلالت کوي چې د ایمان متعدد اجزا دي الصبر نصف الايمان معنا څه چې د صبر د ایمان نیم ایمان دی نو د نیم اطلاق یا نیم اطلاق پاره غشي کیږي چې هغه ذو اجزا دی نو معلومه شو چې د ایمان متعدد اجزا دي نور هغه شی چې ذو اجزا دی نو هغه مرکب دی نو فل ایمان مرکبون نیمیږي څه شی چې هغه جز لري کنه اجزا لري نو د ایمان متعدد اجزا دي اور هغه شی چې ذو اجزا دی هغه مرکب دی نو فل ایمان مرکبون دته وی فقه البخاری مخکې د ابن عمر قول له وقال ابن عمر
نرسیږي انسان حقیقت د تقوا ته. لا یبلغ العبد حقیقت التقوا. نرسیږي انسان حقیقت د تقوا ته یعنی حقیقت د ایمان ته. د امام بخاری رحمه الله په نسبت باندې تقوا او ایمان مترادف دي. نو نرسیږي انسان حقیقت د تقوا ته یعنی حقیقت د ایمان ته. حتی یدع ما حاک فی الصدر تر دې چې پریږدي هغه شی چې شک کېږي په هغې سره سینه کې. تر دې چې پریږدي هغه شی چې شک پیدا کېږي په هغې سره سینه کې یعنی مشتبهات پرې نږدي ایمان کمال ته نه رسیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمأنینة وإن الکذب ریبة. هغه شی چې تا په شک کې مبتلا کوي هغه پرېږده او هغه اختیار کړه چې تا په شک کې نه مبتلا کوي. بېشکه رښتیا سره زړه ته اطمینان رسیږي او دروغو سره زړه ته بېچیني رسیږي. دا حدیث به انشاءالله تاسو ته په ترمذی شریف کې راځي انشاءالله. امام بخاری د دینه انداز استدلال دا دی چې ځینې خلک د تقوا حقیقت اومندي او ځینې حقیقت او تقوا ته ونه رسیږي. نو په دې سره هم په ایمان کې د کمی او زیاتی اندازه کېدلی شي. او دویم دا تقوا چې دا زو اجزا دی. علماء کرامو د تقوا شپږ درجې بیان کړي دي. اولینې درجه ترک الکفر والشرک دی. دویمه ترک البدعات دی. دریمه ترک الکبائر والاصرار علی الصغائر دی. ترک المشتبهات دی. الاعراض عما سوى الله او ترک المباحات چې هغه مفضی المحرمات وي. په دې باندې ما تفصیل او وضاحت ټول تاسو ته کړی دی. هغه کم قول چې د عمر بن عبدالعزیز تیر شو ما تاسو ویلو چې فما انا علی صحبتکم بحریص دا جمله ولې ویلې وه نو دا الاعراض عما سوى الله د تقوا هغه پنځمه او شپږمه درجه ده. چې دنیا نه کټ کېدل دي او مخلوق نه کټ کېدل دي الله ته متوجه کېدل دي. نو هر کله چې تقوا زو اجزا شوا او هر زو اجزا مرکب دی نو فالایمان مرکبون او هر مرکب چې دی زیادت و نقصان قبلی نو فالایمان یزید و ینقص یعنی الایمان یزید بالطاعه و ینقص بالمعصیه. مخی وقال مجاهد شرع لكم من الدین وقال مجاهد شرع لكم من الدین الله مقرر کړی دی لپاره ستاسو د دیننا ما هغه دین چې وصیت کړی دی ما هغه دین وصا چې وصیت کړی دی به الله پاغه سره نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته. معنا دا چې اوصیناک یا محمد وصیت کړی دی مونږ ته محمد و ایاه او نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته دین واحدا د یو دین د دین یو. وقال ابن عباس شراطا ومنهاجا سبیلا وسنتا شراطا یعنی سنتا منهاجا یعنی سبیلا. دا خواست تاسو ترازی دی باندې ما باس کړو. دلته د امام بخاری استدلال د دواړو تفسیرونو نه دی. د مجاهد تفسیر نه معلومه شو چې د تمام انبیاء دین یو دی او د ابن عباس تفسیر نه معلومه شو چې د انبیاء په شریعتونو کې په ځینې احکامو کې کمی او زیاتې وو. امام بخاری دین د ایمان په مفهوم کې اخلي. امام بخاری دین چې دی دا د ایمان په مفهوم کې اخلي. نو په دین کې کمی او بیشې د دې موقف تایید کوي چې الایمان یزید و ینقص. صحیح شو.
توثیق د دې موقف کوي چې الایمان یزيد و ينقص، په ایمان کې زیاتواله راځي او په ایمان کې کمواله راځي. نو الایمان یزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. ځکه چې امام بخاری رحمه الله په نسبت باندې دین او ایمان په یو مفهوم کې دی. نو د انبیاء په شریعتونو کې په ځینو احکام کې کمې او زیاتې وو. نو په دین کې کمې او بشه د دې موقف توثیق او تایید کوي د امام بخاری دغه موقف چې د الایمان یزيد و ينقص، ایمان زیاتیږي او ایمان کمیږي، یعنی الایمان یزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. راضی جملے دا سوچ کوي دعاؤکم ایمانکم. ابن جریر دا سورۃ الفرقان آخر آیت دے او پدی آخری آیت کی یو لفظ دے چې هغه دعاؤکم دے. ابن جریر دا تفسیر دے ابن عباس نا دا دعاؤکم ایمانکم نقل کړي دے د ابن عباس نا. دعا یو عمل دی او هر کله چې د دې اطلاق په ایمان شونو معلومه شو چې عمل جز د ایمان دی او اعمال اجزاء داخلي د ایمان دی. نو چې کله دا عمل یعنی دعا جز د ایمان شو نو ایمان زو اجزا شو او هر شی چې زو اجزا دی هغه مرکب دی. نو فل ایمان مرکبون. ٹھیک شو. ابن جریر رحمه الله دا قرآن حکیم آیت دی ما یتعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم. څنګه دی قرآن حکیم کې قل ما یتعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. نو دا لولا دعاؤکم په معنا د ایمان سره اخسته دی. ابن جریر دا نقل کړی دی د ابن عباس نه، د دې تفسیر په ایمان سره نقل کړی دی. نو دعا خو یو عمل دی او هر کله چې د دې اطلاق په ایمان وشو نو معلومه شو چې عمل جز د ایمان دی. دعا عمل شو کنه چې عمل شو نو معلومه شو چې عمل جز د ایمان دی. نو چې کله دا معلومه شو چې عمل جز د ایمان دی نو د امام بخاری چې کم مسلک دی چې اعمال اجزاء داخلي د ایمان دی، مطلب ایمان مرکب د اجزاء ثلاثه نو تصدیق قلبی، اقرار باللسان او عمل بالجوارح. کله چې دعا یو عمل دی او هر کله چې د دې اطلاق په ایمان شو نو معلومه شو چې عمل جز د ایمان دی نو اعمال اجزاء داخلي د ایمان دی. نو چې کله دا عمل یعنی دعا جز د ایمان شو نو ایمان زو اجزا شو او هر زو اجزا مرکب وی نو فل ایمان مرکبون. سبحان الله. داود امام بخاری رحمه الله فقاهت. مخی حدیث را روان دی دا حدیث پر رواتو باندې مونږه باس کړو. امام بخاری دا حدیث روایت کوي د عبید الله بن موسی نه. دا د کوفی اوسیدونکو دی. امام بخاری برای راست او امام مسلم، ترمذی، ابو داود، ابن ماجه او نسائی ورنه په یو واسطي سره روایت نقل کړي دي او په دغه عبید الله بن موسی باندې دا تشیع الزام هم دی. بهرحال د امام بخاری رحمه الله په نسبت باندې دا ثقه دی او دا الزام د حد پورې دی، چا ثابت کړي نه دی. او بل ما تاسو ته په اصول په مقدمه اصول حدیث کې دا خبرې کړې وي چې یو بدعت مفسقه دی یو بدعت مکفره دی. محدثینو د دې خبرې اجازه ورکړې که چېرته یو سړی بدعت صغیره کې مبتلا دی، خدای د خپل بدعت دعوت نه ورکوي او بل چې کم دی حدیث راوړي دنه کم حدیث نقل کېږي هغه د بدعت دی، د بدعت تایید نه کوي، د موقف تایید نه کوي. نو داسې کچیری داسې وړو کې بدعت بچا کې موجودي خدای شرایط ورته خو هغه نه د حدیث نقل کولی شي. او بل چې ما تاسو ته هم ویلیو
چې هغه وخت کې شیعه چې اطلاق د شیعه پې کېدو او یو رفض روافضو نو دا یو سیاسي مسله وروسته چې دی دا وروسته بیا اعتقادي مسله جوړه شوه بهر حال په دې باندې ما تاسو ته باس کړی و دویم په دې کې راوي دی حنظله بن ابي سفیان چې عبید الله بن موسی ونه روایت کوي دا د عطا بن ابي رباح د شاګردانو نه دی او سفیان سوری د شاګرد دی د عطا د شاګردانو د عطا بن ابي رباح مشهور تابعی دی او امام سفیان سوری د شاګرد دی دا په 150 هجری کې وفات شوی دی او دریم راوی دلته اکرمه بن خالد دی او دا اکرمه بن خالد چې دی دا دو دی کله چې اکرمه بن خالد بن عاص ذکر شي عاص نو دا راوی چې دا معتبر دی او دا ثقه راوی دی او دلته چې کوم اکرمه بن خالد دی هغه هم دقه دی اکرمه بن خالد بن عاص او یو اکرمه بن خالد بن سلمه دی چې هغه ضعیف دی اکرمه بن خالد بن عاص د عبد الله ابن عمر او د عبد الله ابن عباس نه حدیث سما کړی دا کم راوی چې دقه راوی دی د امام بخاری د رواتونه دی د سما د عبد الله ابن عمر او د عبد الله ابن عباس نه ده جلیل القدر تابعی دی لوی متقی پرهیزګار تیر شوی دی 145 هجری نه پس وفات شوی دی او په تاریخ د اختلاف کې تعین پدې کې اختلاف دی په وفات د تاریخ وفات کې اختلاف دی داغه په تعین کې او ورپسې عبد الله ابن عمر دی چې اکرمه بن خالد ونه روایت نقل کړي دا د حفصه ورور دی ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبي وا د عمر جنه لور وا او د عبد الله ابن عمر د مور نوم زینب بنت مزون عبد الله ابن عمر ما تاسو ته په مقدمه اصول حدیث کې په اعتبار د تعداد د حدیثو ما تاسو طبقات د صحابه ویلیو چې درې طبقات مکثرین او مقصدین او مقلین نو دا د هغو صحابهونه د شپږ یا اووه صحابهونه د چانه چې د زرو نه پاسه احادیث نقل لی عبد الله ابن عمر نه 2613 احادیث نقل لی 100 احادیث په بخاری او مسلم کې دي یوازې په بخاری کې چې هغه په مسلم کې نشته 1 احادیث دي او صرف یوازې په مسلم کې دي او په بخاری کې چې نشتا مطلب چې باغی کې صرف مسلم ځان ته دی او په بخاری کې نشته نو هغه یو درشتي او په 3 هجری کې د وفات شوی دی د دې حدیث نه انداز د استدلال د امام بخاری مونږ په تفصیل سره په دې باندې بحث وکړو اوس وجه د تخصیص د دې حدیثو ګوري امور اسلام بیا اعتقادی او یا با عملی نو کوم امور اعتقادی نو شهادتین شو شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله او کوم امور عملی نو یا با ایجابی او یا با سلبی کو امور عملی نو یا با ایجابی او یا با سلبی که اعمال من حیث السلبیه وی یعنی ترک د فعل نه خوړل نسکل وغیرہ نو هغه صوم شو روژه شو او که ایجابی وی
نو یا به بدن محض وي او یا به مال محض وي. نو که بدن محض وي نو بیا مون شو، او که مال محض شو نو بیا زکات شو، او یا به مرکب د دې دواړو نه یعنی مرکب من المال والبدن بی نو هغه حج شو. اوس رازو قسم ثانی د حجت الله البالغه د شاه ولی الله رحمه الله تعالی چې ایمان په څلورو معناګانو کې اخسته و. یو انقیاد ظاهری و چې سبب د حفاظت د مال او جان دی. ما تاسو د شاه ولی الله رحمه الله چې ایمان په څو معناګانو کې اخسته و، ایمان په څلورو معناګانو کې اخسته و. امام شاه ولی الله رحمه الله تعالی یو انقیاد ظاهری و چې سبب د حفاظت د مال او جان دی. او دویم هغه ایمان چې پاغي باندې احکام د آخرت دارو مدار وي چې دا حقيقي او کامل ایمان دی. دریم د هغه امور تصدیق کول چې داغه تصدیق کول لازم دي. څلورم بشاشت او سکون قلب چې دا د مقربونو ته حاصلېږي. نو د شاه ولی الله من ابواب الایمان حجت الله البالغه قسم ثانی چې شاه ولی الله په ایمان په څلورو معناګانو کې اخسته و. نو دلته دا کم قسم ایمان دی، په کم معنا کې دی؟ نو دا انقیاد ظاهری دی. څه شی دی؟ انقیاد ظاهری دی چې سبب د حفاظت د جان او مال دی. همدغه قسم دی چې کوم په حدیث کې بیان شو. ان شاء الله لږ لس منټه پس وروسته دې باندې بیا نور باس کوو. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی اله وصحبه.